بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة صدق الله العظيم زمانت مندو خوغو قدر مندو مسلمان یو هفته مخکې ما یو ویډیو کړی 10 محرم بارکی یو وظیفه وه وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وظیفه مونږ کړې وه. مونږ وایو چې کم ملګری په 10 محرم باندې دا وظیفه وکړي نو دې سره د کینسر علاج کیږي، دغه رنګ د فالج علاج کیږي، دغه رنګ د ارک النساء علاج کیږي، دغه رنګ د انسان چې کوم دی هغه سر باندې درد وي هغه علاج کیږي. که د یو انسان خپې خوږېږي یا بدن کې کوم ځای کې هم درد وي د هغې ټول علاج په دغه کې کیږي. نو دغه وظیفه مونږ کړې وه. هغه بعضې ملګرو هغه وظیفه مونږ وښودله، بعضې ملګرو په دغه 10 محرم باندې چې کوم ده هغه وظیفه هغه پوره وکړله. هغه وظیفه یې په دغه کوم ترتیب مونږ خولو 3150 بار ویلو په یو ټایم باندې په یو مجلس کې کېناستلو. نو چې کوم ملګرو هغه وظیفه کړې ده الله تعالی دې دغه وظیفه د دې نه په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. الله تعالی دې موږ او تاسو نه راضي شي او الله تعالی دې زموږ او تاسو ټول مشکلات د خپلو خزانو نه پوره کړي. الله تعالی دې موږ او تاسو هېڅ چا ته محتاج نه کړي. زما عزتمندو اوس راځو مونږ هغه مقصد ته چې کوم مقصد دپاره مونږ دغه وظیفه کړې وه یا کوم ملګري دغه وظیفه کړې وي یا مخکې بل ملګرو ته شیر کړی وي هغه ملګرو کړی وي. نو زما عزتمندو دغه وظیفې نه مخکې دا خبره کوم چې دغه وظیفه تاسو اورئ دې نه مخکې دا ویډیو شیر کړئ چې کوم ملګرو دغه وظیفه کړې او مخکې په علاج کوي یا ځان له علاج کوي یا د کور خلکو علاج کوي مخکې په بل چا باندې دم اچوي نو بالکل کولی شي زما طرفه مکمل اجازت دی ورته. خو هغه کس ته اجازت دی چې کوم کس دا ویډیو مخکې ملګرو سره شیر کړي څه پته لګي زمونږ په وجه باندې یو انسان د کینسر نه هغه خلاص شي یا دغه رنګ د فالج د مرض نه خلاص شي یا دغه رنګ د ارک النساء هغه بیماری نه الله تعالی د شفا ورکړي. نو هیڅ پته نه لګي چې الله تعالی چا د شفا ورکړي چا د نه ورکړي. نو شفا د الله تعالی طرفه ده، من جانب الله طرفه ده. نو چې کله انسان الله جل شانه کله انسان له هم شفا ورکړي الله تعالی ته د اختیار شته چا د شفا ورکړي چا نه ورکړي. دا ټول قدرتونه د الله تعالی په لاس کې دي. نو زما عزتمندو اوس مقصد دا دی چې کوم کس کومه وظیفه کړې ده نو یو انسان باندې فالج وي خو دې نه کې د یو انسان په دې باندې فالج وي یا مطلب په سر باندې والي په دې یو سایډ باندې فالج وي یا په دې بل سایډ باندې فالج وي نو انسان ته دغه رنګ یو چاړه یا چاقو وي هغه انسان په دغه چاړه یا چاقو باندې هغه دم کولی شي. نو هغه دې په دغه چاړه یا چاقو باندې دم کوي. نو ترتیب دا دی چې دغه چاړه یا چاقو چې کوم دی په دې سره دم داسې کېږي چې مطلب د یو انسان په دې باندې فالج وهلی دی. نو دا ملګري چې کوم ملګري دا وظیفه کړې چاړه والا نو دې د پهله 3 پیره درود شریف وایي اول کې او وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین دغه آیات ته وایي او نیت یې پکې دا کوي چې دغه کوم فالج دی دغه کټ کوم دغسې کټ شي دغه رنګ دې راځي شنتې بر نه چې لاندې راګوشي بیا د بر نه شروع شي. نو دغه آیات 11 پیرې وایي چې 11 پیرې پوره کړي بیا د 11 پیرې دا شانتې مطلب وایي دي او دا شانتې راکوزوي او دا شانتې لاندې داسې کې رسي داسې د چاړه کېږي بیا دا شانتې راځي وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة یا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين دغه رنګ دې دغه کوي کله چا کم ځای فالج مطلب فالج لپاره خو دغه شم کم کس په کم ځای کینسر مطلب د ژبې کینسر د بعضې خلکو د ګردو کینسر د بعضې خلکو د مطلب د یو اندام کینسر وي چې د کم ځای کینسر وي هغې دپاره همدغه چاړه دې راخلي په دغه ځای دې ورته مطلب دغه کوي د چاړه داسې دغې دغه ترتیب سره او دغه آیات مبارک دی وایي او دغه دې پې چوف کوي. یو ځل دې دا شانتې 11 پیره چوف کړي بیا دوباره دا شانتې 11 پیره چوف کړي بیا دې 11 ځل همدغه رنګ چوف کوي دغه رنګ او دا رنګ دې ورسره کوي. نو یو ځل بیا چوف کړي او بیا دې پې چوف دا شانتې نارې کړي. بله طریقه دې سره یو بل هم د دغه سخت چې کوم دی بره بسم الله الرحمن الرحیم ولیکي لاندې دغه سورة فاتحه ولیکي سورة فاتحې نه پس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین دا آیات مبارک چې ولیکي نو د کوم کس چې فالج والی یا کینسر مسله وي یا مطلب دغه رنګ ارک النساء وي نو په دغه 3 صورتونو کې د انسان دغه کس ته دغه سختي ورکي او د سختي ورته په
دغه کې واچي زیتونو تیلو کې دی واچي هغه ځای په ټول داسې مالش کی خټېټ سحر او ماښام غټې مالش کوي. نو دغه سخت کم از کم د 100 دن د پاره ور کوي او 100 دن نه پس بیا دم لراځي. نو د فالج دم 3 ځل نوال تر اوس لپاره انسان د فالج دم کې الله رب عزت په دغه فالج لپاره دغه فالج مریض ته الله تعالی صحت ورکړي او ټیک پشي وسره. که دغه رنګ د ارکن النساء مسله وي ارکن النساء لپاره هم دغه کول شي. بل ارکن النساء لپاره مجربه طریقه دا ده یو چې د انسان د سر نواله در خپو پورې به یو تار راواخلي دا بناب کی. صحیح شوله چې کله انسان سر نواله خپو پورې دا تار راواخلي او دا ناب کی بیا به د هغې نه بس چې کوم دی دا تار به ډبل کی سر نواله خپو پورې به ډبل کی او هر یو پیره کې چې کوم دی مطلب چې تار چې دغه کې داس ډبل کی بیا د هغې نه پس غوټه ورکي چې غوټه ورکي نو دغه غوټې دوران کې دغه چفت ورکي ونزل القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین داسې غوټه دې راکاږي. نو دغه ترتیب سره دغه غوټه د مول دی نو دی کم از کم دی یو تار لا 11 غوټې ورکول دي او بیا غینه بعد 11 پیرې په چوف کول دي دا رنګ په زبانی کې او نزل القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین دغه به 11 پیرې او بیا په دغه تار باندې چوف کی او د تار به انسان په دې ځکه نه دی خېټه باندې داسې په دې باندې وتړي. اکثر ارکن النساء د انسانانو د پتون سره چې کم د لاندې غوخې دي چې ورک بندي کې دغه نه ارکن النساء مسله جوړیږي. نو دغه شی چې کم دی دغه رنګ دی هغه وکي او دا تار دی خیر نه تو کې دا تار به کم از کم ورځې په خېټه باندې تړلې وي. دا تار دی په خېټه باندې ورځې تړلې وي او بیا چې کم دی دا تار چې ورځې پوره شي ورځې نه پس په دا تار راواخلي په ګیس باندې به یو جرمنۍ کاسه یا چې هر یو څیز یا په ګیس باندې کېږي هور ور بس ولګي او هغه جوهر مطلب ولګي کاسه بس نو کم تار د بخیر تړي تار بر واخلي او دغه هور باندې وکي دا اوس ودی چې کم دا سوزي دینه کم لوګي راځي لوګي ته دا مطلب سر جوخ کی چې لوګي پوزه باندې تیر کی. نو ان شاء الله دې چې یو دلته عملو کی دا د ولې سره ارکن النساء مسله کافی حد پورې ختم شي الله تعالی بل چې کم دارک بندې دا به الله رب عزت کولو کی. نو که یو ځل سر نشو دغه رنګ د ارکن النساء لپاره 3 ځل دم کول دي د فالج او کینسر لپاره دغه ځل دم کولي اوزل کولي 3 تر اوزل پورې کیږي او دغه رنګ د ارکن النساء لپاره هم دغه سخت لیکل شي په صحیح والا پن باندې به ولیکي دا سخت په اول سورۃ فاتحه لاندې ونزل القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین او دا بیا په دې متیل کې به واشي په دې باندې به مالش کوي. دغه شوم بعض خلکو داسي چې وای په جبه کې لوګنت وي مطلب ماشومان وي یا غټ سړی وي یا سوکم چې وي هي په جبه کې لوګنت وي خبره صحیح نشي کولای خبره داغي انخلي او خبره صحیح نشي کولای مطلب ډیر زیات په خبرو کې انخلي. الحمدلله موږ داسې مریضانو دم کړی دي چې اغي بالکل ګونګیانو موږ په دم کړی الله تعالی خکړی وسره. نو شفا د بار طرف نه ده. نو دغه اې د پاره جواب ته اونسي او کپڑا باندې پاک صفا کپڑا باندې باندې روبه چې په جواب ولونسي بغود باندې او دغه آیات په 21 پیرا او یو چف کې پی او دغه لپاره سخت ورکول شي سکرو د لپاره سورۃ فاتحه او د نزل القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین دا به ولیکي دغه به سکرو د لپاره ورکی. دغه رنګ د انسان په کوم ځکه درد وي ابو انس صدیق شافو پروت لګراونه دغه رنګ د کم انسان چې په کم ځکه درد وي نو په هغه ځای ولا په هغه چا کوم باندې د مول شي دغه رنګ 11 پیری نه 21 پیری پر دغه دم کول شي. مطلب د یو انسان د سترګو نظر تلی په سترګو تلاس کې د سترګو د پاره دغه دم کول شي. دغه رنګ د چا ګردې ختمي ای دغه سخت لیکل شي سخت باندې ورته لیک هغه دي سکی او دغه په دمولم شي و پیره په دمولم شي. نو دغه ترتیب سره دغه عملو کې ان شاء الله چې کوم ملګری وظیفه کړی دا دغه په 10 محرم باندې وظیفه کړی نو هغه به مونږ ته ډیر دعاګانې کی هغه د قرآن مرضی وي مونږ ته ان شاء الله دعاګانې کی او دعاګانو کې مې ساتي. نو دغه د بیمارو لپاره دا دغه رنګ بل د چا په سر باندې درد وي دا چا کو به سره واخلي دا ته په سر باندې دا چې د مول شي په سر باندې درد وي په کوم ځای باندې درد غوګونه چا باندې غوګونه مطلب دم کول شي. نو الحمدلله د الله تعالی آیات ته وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین په هر بیماری کې کار کوي خو زبردست کار کوي خصوصا چې د کوم خلکو تبوي او تب بالکل دنه نه ختمي او تب په زیرازي بار بار په زیرازي. نو هغه د لپاره هم دا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین دا به 41 پیرا یا 81 پیرا په بو باندې دم کې او ابو ورکی پاغي باندې د صفازي کې چې کم پاک زیوی پاغي کې هغه ځکه په دغه وبو باندې مخ وینځي او لاسونه دې پورې وینځي او دغه وبدي سکی بار بار دغه وبس کی ان شاء الله العزيز په لګو ورځو کې به د تبه هم د بدن نه ورسره اوزي.
دغه رنګ کله کوم نور ملګرو څه قسمه مسله وي مطلب د بدني لحاظ سره یا بدن زړه تنګ وي یا داسې نور څه دغه وي نو دغه آیات مبارک ته لیکي او دا د ورکی د دسکی نو ان شاء الله العزیز د څه قسمه مسله وي روحاني او الله تعالی په خپل فضل او کرم سره ختمي شفا الله ورکی علاج ان شاء الله مونږ کو شفا د بار طرف نه ده نه ډاکټر ساته علاج شفا ورکول شي او نه دم والا نه یو مولا نه یو دم والا او نه یو پیر صاحب چاته شفا نشي ورکول شفا ورکول د الله تعالی ذات ته خو د هر څه د پاره یو اسباب جوړیږي څنګه یو ډاکټري فن دی دغه رنګ د دم درود د هم یو فن دی یو انسان د پاره علاج کول پای من تجربه حاصلول د پای من هغه ته علاج کول دا هم د دې لپاره فن دی نو زما عزتمندو د ویډیو مخکې ملګرو سره شیر کړئ څه پته لګي زمونږ په وجه باندې یو انسان ته الله رب العزت شفا ورکي او هغه روغ شي او د الله تعالی د بیمارونو ورته نجات ورکي نو الله تعالی به موږ په دې هم اجر راکړي او الله تعالی به هم راضي وي او د فی سبیل الله کار دی نو مخکې ملګرو سره دا ویډیو شیر کړئ دا ویډیو څومره د نکیږي دا مخکې ملګرو سره شیر کړئ نو که بیا هم د دې ویډیو څوک خوښمند وي چې دا ویډیو هغې کول غواړي نو ان شاء الله العزیز خو لسم محرم تیر شو روان ځل لسم محرم کې به ان شاء الله دا ویډیو ځل بیا مونږ کو بیا به مخکې شیر کو دا رنګ مونږ هر یو ویډیو شیر کو هر بیماری لپاره ویډیو کو مختلف بیمارو لپاره تاسو ملګرو سره درخواست کوم چې دا ویډیو مخکې ملګرو سره شیر کوئ نو الله رب عزت زموږ تاسو نه راضي شي څه پته لګي دا یو وړه وظیفه مونږ شیر کوو د الله تعالی کلام ډېر لوی دی الله تعالی یو حرف هم د دنیا او د اسمانونو بهتر دی د الله کلام دی نو په دغه باندې الله تعالی انسانانو ته شفا ورکړي نو دا ویډیو مخکې څومره شیر کول شي شیر کړئ زموږ د روحاني عملیات ګروپ چې کوم دی دا هم لایک کړئ او مخکې ملګرو سره شیر کړئ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته